ساده ګل مننه. السلام علیکم ټول په جمع په خیر راغلی. او د واده والا ته زه د خپل سایډه او د خپلو ملګرو سایډه مبارکي وایم او اتنان به ته او د هغه نورو ملګرو ته وینځونو والا خو ډېر راغلي خو ټولو ته په جمع ستړي مه شي ویم. ویول به خدای په صفت یاد کم مصري دي ښه شاعر نه یم پردی دي د کومه او د شاعرانو د خولې ډېرې پستي څه شو دا کمپیرینګ هم کوي زه دم ډېره شکریا دا کومه ډېر زیات زقار هم چې اړه وراسه پرته وه بس بیخي مې شاته ناست دی. وایي اول به خدای په صفت یاد کم اول به خدای په صفت یاد کم محتاج نه دی ورته زه محتاج یم او اسره مې تشي لویه خدایه اسره مې تشي لویه خدایه څوک چې انسان اسره کوي ټکرې خوري او زما پر ټول محفل سلام دی دا مې کلام دی چې غلام د ټولو یم. یو شعر بل دی عدنان صاحب تا خو په دې ټپو باندې داسې قیمت خو ده زما د غم وینې ښه د چارې قصده خیر دی دا. وایي په دنیا کې زورور شته هم کمزوري په دنیا کې زورور شته هم کمزوري هوښیار هغه دی چې نیک او بد ته ګوري مال دولت زمن به پاتې شي له تانه یو به ته ځې دویم عمل دریم به دې ګوري او د ټپوس غوندې مردارو پسې ګرځي د ظالم سړي محشر کې به مختوري. او آخري یو شعر بل دی روبۍ د روبۍ خدای راته وایي چې په خوږ اواز کې درته وکړم که نه په شاعرانه اواز کې درته ووایم زما خوږ اواز خو ډېر زیات بدرنګه دی. وایي نور په زړه مې نه ځایېږي چې څه وایم نور په زړه مې نه ځایېږي چې څه وایم رانه بیا مرورېږي چې څه وایم که څه نه وایم هم راپورې لګي په دې هم راته قارېږي چې څه وایم او د هر چا په لور به ځمه داسې وخت دی نور مې وخت کې نه تېرېږي چې څه وایم او ډېره ښه په تا پوهېږم خاطره خو بس سترګې مې شرمېږي چې څه وایم. زه استاد غوښتی یم پته نه لګي چې ما ته څه وایي خو ځه الله دې خیر کړي. اما مسلمان ته ساده ګولي او جی زه ساده ګولي ولې خیر خو دی ته په اتم کلاس کې او جی د چا د قصده استاد یې پنجه جوه خدمت ته استاد وایم تا ته دا پته شته مسلمانه ولې خیر خو دی استاد ما څه چل کړی وایم د سکول ریکارډ دې مات کړی دی مسلمانه نه نه استاد ګورې دا به بل چا مات کړی زه ته یم خبره او تی بوتی وایم نو استاد په ایمان که ما مات کړی وایم زه ته وایم پس پوزیشن دې اخیستی دی یاره استاد په ایمان که ما اخیستی زه په سرکاري شیزونو کې ګوتې نه وهمه وایم ته دې خوا یاشه غوږ باسي غوږ باسي استاد په ایمان چې غوږ باسي وایم ته په خبره نه پوهېږې سم غوړ منګي زه ته وایم مسلمان سکول دې ټاپ کړی دی سکوله ټاپلو واپلو نه یم خبر استادي زه ځان سره صرف خپل بیک راوړم او واپس ځم د چا د قصده بل چا به خپل پوزیشن اخیستی زه ته نه یم خبر په خبره نه پوهېږې ولې استادي ما څه چل کړي وایم پس پوزیشن دې اخیستی دی که نه استادي دا پس پوزیشن تاسو ما ولې راکړی تا ته پته شته را پدې شه دغه ځای کې دماغ کار نه کوي په تاسو کې دغه چل دی دا تاسو په سر کې سختي کې غوړې پراټې خوري او د پارامۍ غوا پیرې به یې خوړو په پېژې احمد شاه د چیو سره او سول کړی چای به اکثر خوړو د چا د قصده نو دا به د کوم ځای نه راته دا به د کوم ځای نه راته دا به چې زموږ د کور نه راته وا په پېژې احمد شاه وایم دا نمبر خو بیا ډېرې کمې اخیستې مسلمانه بیا خو ځکه ډېرې پکار وي منم دی ډېره مننه. اخري یو ډایلاګ زما یو ملګری دی زه هغه را روان یم زه ولاړ یم زه ما ته وایي ساده ګل دی ویم ساده ګل دی ستا د څښاک خوراکور دی ولې څه چل دی
وایي ته خو د کور د کار راغلی وایي ولې خفې زه ورته ما نه بېبې خفه ده هغه راته وایي ولې وایم چرګه په کشله بېبې راته وایي چې یو 2 درجن انډې راوړه چې چرګې ته یې کېږدو د چرګې قصده نو هغه وایي ظالمه مور څوک خفه کوي وایي 2 درجنه نه 3 درجنه ولا راوړه زه ورته وایم دقه دی کې دماغ کار نه کوي خبره چې سړی نه درته وشي او د غوږ دا تنبه دي وایي که نه وایي ولې څه چل دی وایي 3 درجنه انډې ولا وایم په کور کې د چرګې یوه انډه پرته ده زه ورته وایم چې دا چرګه پرته شوې ده یوه به ته کېده نو هغه ماته وایي وایي یوه انډه څوک چرګې ته ږدي وایم که د مازغرې قراقور نه یې خوړلی د قراقور دې د مازغرې نه یې خوړلی په خبره به پوهېدې تا نه وی اورېدلي مشران وایي یو بچی دی خو چې د سړي بچی هغه ماته وایي دا خو د چرګې بچی دی ستا د ګوره زه ورته وایم د چرګې مې 20 بچي کړه مثال نه دی د چرګې مې 20 بچي کړه چې په پردو ډیوالونو ګرځي او په څښاک په کور ته راځي نو څه پې دا یو بچی ښه دی د چا د قصده والسلام